صحیح ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. منګه تقریبا لس پنځلس ورځې وشوې موږ سبق شروع کړی دی. نو منګه حروف هجا د الف نه والا تر د یا پورې چې کم حرفونه دي او حروف هجا ورته وایي، څوک ورته حروف تهجي وایي، د قرآن مجید چې کم بنیاد دی هغه منګه ښودلی دی. صحیح ده؟ او که کم ملګري خواهشمنې او نوي ملګري پکې راغلي نو هغه چې دی هغه نوي ملګري چې دی هغه داسې چل وکړي چې زما یوټیوب چینل دی، په هغې کې ټول سبقونه موجود دي. د آی آر بنیروال په نوم باندې غټ غټ حروف باندې به ولیکئ، نو هغه به چې دی تاسو ته راشي. په کچ حروف باندې چې لیکئ هغې کې به نه راځي. صحیح ده؟ غټ غټ حروف باندې به ولیکئ نو انشاءالله تاسو ته به راشي او هغې کې ټول سبقونه موجود دي. هغه سبقونه به تاسو څه وکئ، هغې به واورئ، نو انشاءالله تاسو ته به فایده ډېره زیاته وشي. صحیح ده؟ اوس بهر کې زه به د دې ځای نه سبق شروع کړم. صحیح ده؟ چې تاسو ذهن ته راشي هر یو حرف چې دی دا ما په لومړی کې ویلو، خو دا ضروري خبرې دي چې د هر حرف دپاره درې څیزونه دا زده کول ضروري دي. صحیح ده؟ یو د هغې نوم زده کول چې د دې حرف نوم څه دی. صحیح ده؟ بل د هغې شکل زده کول چې د دې شکل څنګه دی، د دې شکل ګول دی، ولاړ دی، ملاس دی. صحیح ده؟ څنګه شکل دی. دریم نمبر اصل شیز چې دی د کمې د وجې چې موږ قاعده شروع کړې ده هغه چې دی د هغې آواز زده کول. صحیح ده؟ چې د الف نه والا تر د یا پورې دا کم حروف دي د دې موږ آواز زده کړو چې آیا د دې آواز به صحیح شوه. نو د دې آواز به هغه آواز را وښکل، مهرباني هغه آواز را وښکل چې آواز راوځي نو د کم ځای نه راوځي د هغې دپاره موږ مخارج شروع کړي. انشاءالله شاته اوس چې لاړ شو سبق ده هغه دی کې مخارج دي. صحیح ده؟ نو هغه مخارج موږ شروع کړي دي. نو انشاءالله تعالی که خیرې دغه چې دی څه ورته وایي دا به زه د الف نه والا تر د یا پورې دا وسویمه، بیا به انشاءالله کم مخارج شاته را روان دي نو په هغې کې به تاسو ته اندازه کېږي چې یاره دا د کم ځای نه ادا کېږي. مشق به تاسو کوئ، وایم به زه لږ محنت په زه کوم، څه محنت په زه کوم، څه به تاسو کوئ. صحیح ده؟ ښه نو تاسو ته ما ووایي چې د هر حرف دپاره درې څیزونه ضروري دي. یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې شکل زده کول، یو د هغې آواز زده کول. صحیح ده؟ نوم، شکل. نوم چې انسان واوري په غوږونو باندې تا ته وایي چې دا دې څه نوم دی، نو ته ورته وګورې نو تا نوم درځي. صحیح ده؟ نو د هغې شکل چې په سترګو ورته وګورې چې د دې شکل څه دی، دا ته هم داسې شی نو هر سړی به وایي دا څه دی، د دې شکل پنسل دی. صحیح ده؟ پین او پنسل دواړه یو شان دي خو شکلونه جدا جدا دي. نو د پنسل جدا دی او پین جدا دی. نو دقه شان دا حرفونه چې دي لکه با، تا، ثا، دا ټول یو شان دي خو یو د لاندې ټکی دی، د بل لپاسه دوه دي، د بل لپاسه درې دي. صحیح ده؟ نو دې شکل. دریم نمبر چې دی د هغې آواز زده کول. صحیح شوه؟ نو اصل خبره چې دا د دې د آواز ده چې آیا موږ د الف نه والا تر د یا پورې دا کم حرفونه چې دي د دې آواز موږ زده کړو. صحیح ده؟ دا تاسو ته ما وایي چې موږ دلته ویلي دي، خو کوم ملګری خواهشمند په یوټیوب کې چې دی هغه به موجود دی، هلته وګورئ. صحیح ده؟ اوس به زه صرف داسې لاړ شم بیا به خپل سبق لځو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا. په دې حا او په دې خا کې فرق کوئ. صحیح ده؟ دا موږ پرون مخرج ویلی، هغه به اوس بیا دوباره وایم چې دا یو حا د کم دی نه ادا کېږي، دا د خا د کم دی نه ادا کېږي. په دواړو کې فرق څه دی؟ فرق دا دی چې په دې باندې د پاسه ټکی نشته دی او په دې باندې د پاسه چې دی ټکی دی. صحیح ده؟ نو دا به حا وایو او دا به خا وایو. صحیح ده؟ حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا. ښه اوس په ضاد کې چې دی په دې کې به موږ یو خبره زه تاسو ته وکړم چې ضاد د ژبې د ګسې ډډې ژبې چې کوم طرف دی، مثال په طور دلته زما سره نقشه شته ورګل تاسو ته نقشه ښیم. صحیح ده؟
دا نقشه ده صحیح ده دا نقشه چې کومه ده دا د ژبې دا سره چې ښکاري دا ټوله ژبه ده د ژبې دا طرف چې دی دا به د غاښونو دا بره چې کم غاښونه دي د دې غاښونو سره به یې لګو دې ځای نه به چې دی موږ ضواد ادا کوو صحیح ده او په قرآن موږ چې اکثر منځونه کوو نو موږ خلک وایي ولغ دوالین ولغ دوالین چې دی وي نو ولغ دوالین کې د غین راوستو یا د ولغ دوالین وي نو ضواد یې پکې راوسته نو دا دواړه سره مونځ غلطیږي نو موږ به کوشش کوو د ضواد مخرج را روان دی انشاءالله شاته هغه به وایو خو صرف دا ذهن کې کیدی چې ضواد ادا کیږي د ژبې د ګسې ډډې څوک به د ګس طرف وي څوک به د چپ طرف وي په اردو کې ورته بایه طرف وي صحیح ده د ژبې دا طرف چې کوم دی مثال دا زما ژبه ده که نه دا ځای چې کوم دی دا به د برې غاښونو سره لګو او دې نه به ضواد ادا کوو صحیح ده ضاد طا ظا عين غين فا قاف کاف نو په قاف او په کاف کې هم فرقونه دي قاف چې دی دا غټ ویل شي او کاف چې دی دا کچ ویل شي صحیح ده قاف کاف لام میم نون واو ها همزه یا صحیح شوه دا حروف تهجی حروف هجا شول چې څوک ورته حروف هجا وایي څوک ورته حروف تهجی وایي صحیح شوه والسبق نمبر 2 موږ د دې وجې پرېښی دی چې په هغې کې د حروف هجا مختلف اشکال د مختلف شکلونه دي نو موږ بایګان چې دي اکثر هغوی لکه مثال لیکایي پړایي باندې پوهیږي خو موږ به صرف د دې آواز باندې مشق کوو مخې ته به انشاءالله موږ پوه شو چې مخې ته چې کوم حرفونه را روان دي صحیح ده نو دا موږ د دې وجې پرېښی چې شکل خلک پېژني چې دا الف دی دا با الف دی دا لام الف دی دا د دې دا موږ پرېښی دی صحیح ده نو د هغې نه وروسته موږ سبق نمبر 3 مخارج شروع کړي دي نو د مخارجو کې موږ پرون دا خبره کړې وه او بله 2 ورځې موږ دا خبره وکړه چې مخارج الحروف هلته چې موږ حرفونه برابر کړل او نو دا به اوس موږ په دې کې لکه مثال په طور یوه خا راغلې ده یوه حا راغلې ده یوه فا راغلې ده 3 واړه حرفونه چې دي دا به موږ چې دی څه کوو دا به موږ څه کوو برابرو به لکه موږ په دې کې به وایو په جمله کې لکه موږ اکثر چې چا سره خبرې کوو که نه نو په هغې کې هم کوشش کوو چې د خپل حرف چې دی د هغه ښکلی برابر وایو نو د دې سره به زموږ مشق زیات کېږي صحیح ده لکه موږ به وایو سبق نمبر 3 مخارج الحروف فا د کم دین ادا کیږي فا د ادا کیږي د لاندې شونډې د خېټې بره مخامخ 2 غاښونو د سرونو نه صحیح شوه 2 غاښونه چې کم سرونه دي او د لاندې شونډې چې کومه خېټه ده سړي انسان له چې کله غوسه ورشي غوسه نو دا شونډې باندې چې غاښونه کېدي خو هغه کلک دي او دا به نرم دي چې اواز تیم راوځي د فا مخرج مخې ته روان دي صرف ذهن کې کېدی او خا چې ده نو د خا مخرج چې دی د خا مخرجو دغه نه ادا کېږي د خا مخرج چې دی هغه د مرۍ ده پرون موږ ویلی هغه به وروسته را روان دی هغه به هم انشاءالله موږ ووایو صحیح ده او صرف خا د مرۍ د اول نه ادا کېږي هغه به وایو داسې مخارج الحروف صحیح شوه اوس مخې ته وایي قاري صاحب چې تاسو باندې پوهیږئ چې مخارج او حروف څه ته وایي نو حروف او مخارج دواړه جمع دي صحیح ده یو چې دی حروف د حرف جمع ده او مخارج د مخرج جمع ده مخرج یو ته ویلی شي مخارج د یو نه چې وبره کېږي 2 3 4 5 6 دې ته مخارج ویلی شي او حروف یو حرف لکه مثال الف دا یو حرف با یو حرف تا یو حرف نو چې دا 3 وړه حرفونه الف با تا ثا دا 3 وړه شي نو دا حروف ته جوړ شي صحیح ده نو مخې ته قاري صاحب وایي مخارج د مخرج جمع ده مخارج د مخرج جمع ده صحیح ده مخارج د مخرج یو ته وایي مخارج ډېرو ته وایي صحیح ده نو مخارج د مخرج جمع ده مخرج اوس تاسو د قاري صاحب ته وایي چې مخرج څه ته وایي وایي مخرج ویلی شي د حرف د راوتو ځایګي ته د کم د مرۍ د ژبې نه د غاښونو نه د کم ځای نه چې یو حرف راوځي هغه ځای ته څه ویلی شي مخرج ویلی شي نو اوس دا ټول مخارج چې دا څو دي دا 19 دي څو مخارج دي 19 دي نو ما پرون ویلي و چې دلته به تاته اشکال جوړېږي چې یاره قاري صاحب ته ووایي چې حروف هجا چې دي هغه 29 حروف دي دلته ته 19 مخارج ولې جوړ کړي هر یو دپاره خو ځان مخرج دي نه دا بعضې حرفونه پکې داسې دي چې هغه د یو مخرج نه راوځي لکه مثال
عین ح یا غین خا یا همزه ها دا د درې وانو مخرج جدا جدا دی. د شپږ حرفونو مخرج چې دی هغه جدا جدا دی. لکه ګوره همزه ها دا د مرۍ د اخر نه ادا کیږي، عین ح د مرۍ د من نه ادا کیږي، غین خا د مرۍ د اول نه ادا کیږي. صحیح شو؟ نو د دې درې وانو چې دی مخرجونه جدا جدا دي. نو دا دوه حرفونه په یو مخرج کې راوستي. نو دې وجه چې دی مخارج ټول څو جوړ کړي؟ 29 مخارج جوړ کړي دي. صحیح ده؟ ها اوس په موږ وایو مخرج نمبر 1. په دې کې ما دوه خبرې کړې وي. یو خبره دا وه چې د خا به لحاظ ساتو، دویمه خبره دا وه چې د نون به لحاظ ساتو. نمبر موږ اکثر په پښتو کې زموږ پښتانه وایي دا لمبر دی، لام وایي، د نون په ځای باندې څه وایي؟ لام، لمبر وایي. هلکه ستا نن لمبر دی، ستا د ټلیفون لمبر څه دی؟ لمبر نه دی، دا په اصل کې نمبر دی، نون دی. صحیح ده؟ نو نمبر به موږ څنګه وایو؟ نون به وایو. نمبر به موږ وایو. صحیح ده؟ نمبر. صحیح ده؟ نمبر به وایو. نو دوه خبرې شوې. مخرج نمبر 1 الف واو یا مده، الف واو یا مده، الف واو یا مده. په دې الف کې ما درې خبرې کړې وي. یو به د الف باندې ولاړ زبر نه وایو، دویم به لام راکاږونه فا چې ده د لاندې شونډې د خېټې بره مخامخ دوه غاښونو د سرونه به دا ادا کوو. نو څنګه به وایو؟ مخرج الف به نه وایو، یا به الیف نه وایو، یا به الف نه وایو، پا به نه وایو. دواړه شونډې به نه یو ځای کوو. مخامخ چې کوم دوه غاښونه دي هغه په شونډه باندې ږدو، د دې نه به موږ څه ادا کوو؟ فا به ادا کوو. الف همزه زبر ا لام فا زیر لف الف. صحیح شو؟ الف واو یا. بیا بریکټ کې مده ده. صحیح ده؟ نو دا مده چې د څه شی دی؟ نو مده دا ما پرون سبق کې ویلو چې مده به دا مده درې وانه به دا مده موږ درې وانو سره لګو. دغه څنګه به وایو؟ الف مده، واو مده، یا مده. دا به صرف ذهن کې ساتو. نور به داسې نه وایو چې مخرج نمبر 1 الف مده، واو مده، یا مده. نه، مخرج نمبر 1 به داسې یادو. مهرباني، مخرج نمبر 1 به داسې یادو چې الف واو یا مده، الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی ځای نه. د خولې کې چې کم خالی ځای دی که نه، د جبې او د تالو منځ کې چې کم ځای دی د دقې ځای نه ادا کیږي. لکه مثال په طور دا زما تالو دی او دا زما جبه ده. نو د جبې او د تالو منځ کې چې دا کم خالی ځای دی که نه، د دقې درې وانو نه د دقې ځای نه دا درې وانه حرفونه چې دی دا ادا کیږي. صحیح ده؟ درې وانه حرفونه څه کیږي؟ ادا کیږي. مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی ځای نه. اوس به موږ راشو د الف مده، واو مده او یا مده تعریف لا، چې د الف مده تعریف څه دی، د واو مده تعریف څه دی، او د یا مده تعریف څه دی. هغه موږ پرون په اسانو الفاظو سره کړو. صحیح شو؟ نو ته چې کله په یو جمله کې په یو جمله کې چې دی الف مده ګورې یا واو مده ګورې یا مده ګورې، نو طالبه دا خبره لومبی ضروري چې د ټول لومبی خبره چې دا هغه ته وګورې چې زه الف مده ګورم چې الف پکې شته که پکې نشته. صحیح شوه؟ دا خبره بیان سره یاد ساتي چې په دې جمله کې الف شته او که پکې نشته. نو لومبی پکې الف ګورې، که الف پکې نه نو بیا به چې دی مخې ته موږ بیا څه کوو؟ بیا به ګورو. اوس ما لیکلی دی با الف زبر با. صحیح ده؟ نو د ټول لومبی په دې جمله کې زه تاته وایم چې په دې کې الف مده دی که واو مده دی که یا مده دی. صحیح ده؟ نو ته به د ټول لومبی په دې کې وګورې چې آیا د الف مده زمان تپوس کوي یا د واو مده تپوس کوي یا د یا مده تپوس کوي. نو ته به د ټول لومبی ګورې په دې کې د الف مده، نو ټول لومبی به ګورې الف په ګورې چې الف پکې شته که پکې نشته، او په دې کې الف شته. نو الف تعریف ما تاسو ته پرون کړی چې کله الف خالی مثال به طور الف د پاسه به زبر زیر پیش نه، نو دا به الف چې کله به د بدی باندې زبر زیر پیش رالو نو دا به صحیح، دا به الف، دا به حمزه جوړیږي. او چې کله به زبر زیر پیش نه نو دا به صحیح الف وي. صحیح ده؟ نو بیا چې دی د دې تعریف دا شو چې الف خالی وي مخې د حرف باندې زبر وي. دا مخې ته چې کوم حرف راغلی که نه، دا حرف زمونږ د دې سره کار نشته دی. که دا حرف مثال بای، تای، ثای، جیمی، حای د یا پورې هر یو حرف د 29 حروفونه هر یو حرف راغلی، د هغې زمونږ کار نشته دی. زمونږ کار به صرف په دې زبر سره چې آیا په دې حرف باندې د پاسه زبر شته که نشته. الف خالی وي مخې د حرف باندې زبر وي، الف خالی وي مخې د حرف باندې څه وي؟
زبر وي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ الف مده. چې کله الف خالي وي مخې د حرف باندې زبر وي نو دې ته به موږ څه وایو؟ الف مده به ورته وایو. صحیح ده؟ دا شو د الف مده تعریف چې الف خالي وي مخې د حرف باندې څه وي؟ زبر وي. نو دې ته به موږ الف مده وایو. صحیح ده؟ جی ها. وس واو مده څه ته وایي؟ وس واو مده حمزه مکتبن ضروري. ها دا د الف مده تعریف شو چې الف خالي وي مخې د حرف باندې زبر وي دې ته الف مده ویل شي. صحیح شو؟ وس واو مده دا جمله مثال دا جمله می درکړه یا می دا جمله درکړه با او پیش بو. زه به تاسو ویم چې پرې با او پیش بو کې چې دی منګ ل چې دی واو مده وګوره یا مده وګوره نو تبا په دې کې ګوره چې دا الف مده واو مده یا مده درې مده دي. صحیح ده؟ نو په دې درې مده کې زه دلته حرف زګورم چې الف پکې شته نه الف پکې نشته. ها الف پکې شته خدا دین ورسته بل حرف نشته مخکې ته واو ده. نو بیا به دویم نمبر وګورم چې واو مده ده نو واو مده به وګورم چې او دا واو مده ده نه پاسه به غړوندې څوک د غړوندې وي څوک د غړوندې وي څوک د ساکن وي څوک د سکون وي. صحیح ده؟ نو واو ساکن واو باندې د پاسه غړوندې او مخې ته چې کوم حرف راغلی که مثال هغه با ده که تا ده که ثا ده که جین ده که حا ده که خا ده د یا پورې هر یو حرف دی نو په هغې باندې به موږ پیش ګورو. صحیح ده؟ واو ساکن مخې د حرف باندې پیش دا به څه شي؟ واو مده. واو ساکن مخې د حرف باندې پیش واو مده. الف خالي مخې د حرف باندې زبر الف خالي مخې د حرف. صحیح ده؟ مخې ته بانا یا تانا یا ثانا نه صرف حرف وایو. حرف کې هر یو لفظ راځي لکه مثال الف نه والا ته یا پورې هر یو لفظ راځي. صحیح ده؟ نو موږ به کوشش دا کوو چې موږ به څه کوو هر یو حرف موږ به صرف دلته حرف وایو چې الف خالي مخې د حرف باندې زبر وي الف مده. واو ساکن مخې د حرف باندې پیش وي واو مده. او یا مده له اوس راشو چې موږ د یا ته یا مده تعریف کو نو کله چې یا ساکن وي کله چې سوي یا ساکن وي او مخې د حرف باندې زبر وي زیر وي مخې د حرف د لاندې زیر وي مخې د حرف د لاندې سوي زیر وي نو دې ته به یا مده وایو. یا ساکن وي مخې د حرف د لاندې زیر وي. په دې درې وانو کې په الف مده کې په واو مده کې یا په یا مده کې په دې کې به موږ چې کوم مخې د حرف ته د هغې سره به زمونږ کار نه زمونږ به د مثال الف مده ګورو نو الف مده سره به صرف زبر ګورو د واو مده ګورو نو د واو ساکن سره به پیش ګورو او یا مده ګورو د یا ساکن سره مخې ته د حرف د لاندې څه ګورو زیر به ګورو. صحیح شوه؟ الف مده تعریف ګوره په اسانو باندې چې الف خالي مخې د حرف باندې زبر وي واو مده واو ساکن مخې د حرف باندې پیش یا مده یا ساکن مخې د حرف د لاندې زیر. دا شو الف مده واو مده او یا مده. صحیح شوه؟ اوس به موږ راشو خپل سبق له چې کوم سبق چې موږ مخارج پرون ویلي دي هغې مخارجو له به موږ راشو. صحیح ده؟ ها اوس به 1 نمبر مخرج بیا وای. مخرج نمبر 1 الف واو یا مده ادا کیږي د خولې د خالی زینا. صحیح ده؟ اوس مخرج نمبر 2 مخرج نمبر 2 حمزه ها حمزه ها حمزه ها ادا کیږي د مړی د اخر نه. تاسو ما ویلو چې د مړی اخر د مړی د اخر نه به شروع کو نو د مړی اخر به څه کیږي؟ تاسو ته زخیم دا دی دا نقشه ده دا تاسو ما ویلو دا توره چې تاسو ته کوم ښکاري دا جبه ده. صحیح شوه؟ دا د دې ځای نه مړی شروع شوی ده. صحیح ده؟ نو دا مړی اخر دی په کوم ځای کې که موږ تاسو دغه څه ورته وایي د مړی د اخر له داسې ګوته ورولو ګوته که نه نو په دې ځای کې چې دی زمونږ سورې غوندې دی هغې سوري کې چې دی د دغې سوري نه په کته چې دی د دې نه به دا څه کېږي دې نه به دا دوه حرفونه چې دي دا به ادا کېږي. دوه حرفونه به څه کېږي؟ دا به یو دی حمزه او دویم دی ها چرګی ها چې ورته مونږ ویلی چرګی ها پښتو کې ورته څوک څه وایي؟ چرګی ها ورته وایي او څوک ورته چشمو والا ها وایي څوک ورته هر څنګه ها وایي. صحیح ده؟ نو دا هاګانې چې دي د حمزه او ها چې دواړه دي دا به د مړی د اخر نه ادا کېږي. د کوم دی نه به ادا کېږي؟ د مړی د اخر نه. مخرج نمبر 2
همزه ها، همزه ها، دا همزه لري صحیح ده. دا عین دا سر چې دی دا سره دا حمزه دی. کوس دا الف لیکلی دی، کوس مثال په دې باندې زیر راغی یا زبر راغی یا پیش راغی یا به هر قسم حرکت راغی نو دا به صحیح د نه بیا حمزه جوړ شي صحیح شو. او که داسې نو دا به الف وي، دا به حمزه ته نه بدلیږي صحیح ده. حمزه ته به الو بدلیږي چې په دې باندې زبر زیر پیش راشي صحیح ده. نو اوس په موږ مخرج نمبر 2 څه وایو؟ حمزه ها ادا کیږي د مرای د اخر نه، ادا کیږي د مرای د اخر نه صحیح شو. اوس وای مخرج نمبر 3 عین ح، عین ح، عین ح، عین ح ادا کیږي د مرای د مینز نه، د مرای د مینز نه دا مرای ده. په مرای کې چې کوم اډو کې د موږ په دې مرای لاس کیدو کنه په دې کې اډو کې دی، نو دې اډو کې لګ معمولی کته دغه ځای نه چې موږ کوم خبرې کوو دغه ځای نه دا ادا کیږي. وته به کېږي عین ح، عین ح، عین ح صحیح شو. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د مرای د مینز نه، د کوم ځای نه؟ د مرای د مینز نه. مخرج نمبر 3 عین ح ادا کیږي د مرای د مینز نه. اوس به موږ راشو مخرج نمبر 4 لا. مخرج نمبر 4 غین خ، غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. د کم ځای نه چې د انسان مثال یا مرای تخنیږي یا خراش کې دغه کوي توکی، نو د دغه ځای نه چې د دوه حرفونه ادا کیږي چې په کم باندې د پاسه ټکی راغلی وي صحیح ده. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه، د سنه د مرای د اول نه. مخرج نمبر 4 غین، غین خ یا خ غین صحیح شو. غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه، د مرای د کم ځای نه؟ د اول نه. چې کوم مرای موږ خله وازه کو دا کوم مرای چې موږ ته په نظر راځي د هغې نه دا دوه حرفونه ادا کیږي. مخرج نمبر 4 غین خ ادا کیږي د مرای د اول نه. وس په توره کرښه کې لیکلی دی دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي، دې شپږو حرفونو ته حروف حلقي وایي. حروف حلقي څه شي؟ حروف حلقي. نو حروف حلقي ورته ولې وایي؟ چې دا د مرای د څه نه ادا کیږي؟ د مرای نه ادا کیږي. حلق په عربی کې چې دی مرای ته ویلی شي. نو دا شپږ حرفونه دي حمزه ح، عین ح او غین خ صحیح شوه. دا شپږ حرفونه دي دا د مرای نه ادا کیږي. د دې وجې ورته څه ویلی شي؟ حروف حلقي ورته ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ حروف حلقي. نو دا شپږ حرفونه شو. د شپږو حرفونو چې دی هغه څه شو؟ څه ورته وایي؟ مخرج چې شو د هر یو حرف چې دی د دوه حرفونو ځان ځان له مخرج دی، چونکې خو د دې دغه چې دی د دې درې واړو شپږ واړو حرفونو مخرجونه چې دي دا د مرای نه ادا کیږي صحیح ده. لکه